یا لکه تاسو زما تابعداري وکئ اهدکم سبیل الرشاد. د موسی علیہ السلام د قوم په باره کې راځي چې دا قوم امة یهدون الی الحق. کتاب تم د هادي نسبت کیږي لکه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم یا لکه هدی للمتقین. مهتدی دا چاته ویل کیږي؟ هغه کس چې هدایت حاصل کړي هغې ته مهتدی وایي. نو دا هدایت حاصلول دا کله دنیوي امورو کې هم استعمالیږي قرآن کریم کې. لکه سورہ انعام کې راځي اوم کې جعل لکم النجوم لتهتدوا بها. یا لکه لا یهتدون سبیلا ای سبیل الهجرة من المکہ. دا آخرت په چارو کې هم استعمالیږي لکه اولئک هم المهتدون. دا هدایت چې دی دا بیا خپل مرتبی لري مولوی صاحبانو. یو هغه عام مرتبه د هدایت ده چې هدایت فطری ورته وایي. هدایت فطری لکه رب العالمین فرمای ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله تعالی هغه ذات دی چې هر شي ته خپل خلق او پیدایش ورکړی. ثم هدى نو دیجی که مراد ده ہدایت نہ ہدایت فطری دے. یا لکه راضی کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر یو مولود چی دے دا پیدا کیگی پا فطرت باندے. نو مراد دیجی کیا گا ہدایت ہدایت فطری دے. کلا ہدایت وی پا خلق دا اسباب سرا. پا خلق دا اسباب سرا اللہ تعالی اسباب دے ہدایت پیدا کی. لکہ سورہ اعلیٰ کے راضی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. قدر فہدا بل دا اسباب دے ہدایتنا بل سبب دے ہدایت عقل لے. آراف کے راضی سورہ طٰہٰ کے راضی اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا. کل مولی صاحبانو ہدایت بالادلوی دلائل رب العالمین بیان کی دا پارا دا ہدایت. لکا فہدیناہ النجدین سورہ بلد کے راضی. یا لکا ان علینا للہدا. کل ہدایت وی پدی طریقہ چی رسولانو کتب ارتولیگی. لکا رب العالمین فرمائی سورہ رات کے راضی وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادًا یا وجعلنا منهم امت یهدون بامرنا. یا کلنا کل ہدایت وی پا طریقی دا توفیق و دا تثبیت من اللہ. لکا عنکبوت نحش پہ تکرازی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یا لکا ویہدیک صراطا مستقیما. نو دا اسباب د ہدایت دی چې پدی طرق باندې بنده ہدایت ځان ته چې دی حاصلوي. بل تخصیص د ہدایت ته رب العالمین پورې الله تعالی پورې ہدایت خاص دی. خو کوم ہدایت مخکې مې درته خبره وکړله. د اهدنا کې مولوی صاحبانو امام رازی رحمت اللہ علیہ او کتاب لري د مسائل الرازی په نوم باندې اولو کې کتاب دی. نو هغه حکم ځینې ذکر کړي دي پکې دا خبره هم پکې ذکر کړي وایي که څوک وایي چې موږ ته خو رب العالمین یو ځل هدایت کړی نو چې هدایت کړی نو دوباره هدایت غوښتلو ته څه ضرورت و چې بیا مې یو سړی هدایت غواړي نو دا خو تحصیل د حاصل دی او تحصیل د حاصل ناروا دی. نو د دې وجه نه هلته بیا دی وایي چې مراد دا د اهدنا الصراط المستقیم ای ثبتنا علی الصراط المستقیم. خدای په صراط مستقیم مکلک ولره هدایت خو دې کړی مونږ ته په دې هدایت مکلک کا. خنو بیا ثبتنا ولی نه ویلي چې خدای په هدایت مکلک او ثابت ولره. علما د هغې دپاره وجه ذکر کی وی ثبتنا یې نه دی ویلی اهدنا یې وویلی. وجه دا ده چې دا د هرې طبقې انسانان
دا په ادامه خپلو مراتبو په اعتبار باندې د رب العالمین هدایت ته محتاج دي. کافر هم هدایت ته محتاج دی، مومن گناهگار هم محتاج دی، مومن متقیم محتاج دی. د هغې لوړې مرتبې والا مومن هغه هم هدایت ته رب العالمین ته محتاج دی. یعنی هر یو انسان په خپلو مراتبو د هدایت کې هغه رب العالمین ته څه شی لري؟ احتیاج لري. نو ځکه یې څه شی راوړی دی؟ اهدنا راوړی دی. داسې نه ده چې یو څوک دی د الله تعالی د هدایت نه په یو مرتبه د مراتبو کې څه شي بېغمه شي. بېغمه کېږي نه. که کافر وی د ایمان هدایت ته ضرورت لري، ګناهګار وی هدایت ته ضرورت لري، متقی وی هغه مراتب د قرب او د نزدېکت د رب العالمین چې کوم دي په هغې کې الله تعالی د الله تعالی هدایت ته ضرورت لري. نو ځکه یې دې کې څه شی راوړل؟ اهدنا راوړه. دویم موري صاحبانو راضي دي چې صراط راغی. دا صراط لارې ته وایي، خو په عربي ژبه کې د لارې دپاره درې قسمه کلمات استعمالیږي: صراط، طریق او سبیل. صراط او طریق او سبیل. دا صراط په صاد سره په سین سره دواړه لغتونه پکې شته. اصل کې دا سورت چې دی دا تیرولو ته وایي، لکه عربان چې سورت اللقمه وایي. مړی خولې ته واچي او تیری کړي، نو دې کې دوی کلمه استعمالوي د سورت اللقمه، مړی تیرول. سبیل چې دی د دې معنا ده تیریدل. د همدې وجې نه د قافلې ته چې دی سابله وایي. سابله قافلې ته سابله ولې وي؟ په لاره روانه وي، تیریږي، نو ځکه ورته څه ویلی کېږي؟ سابله ورته وایي. دا طریق موري صاحبانو د طرق نه دی، او طرق معنا ده ټکول. ټکول. اوس دې ځي ته راشي صراط راغی، نو صراط نه څه شی مراد ده؟ علما لیکي صراط هغه محدود لارې ته وایي چې په هغې کې کوږوالی نه وي. مستقیم راغلی دا د استقامت نه ماخوذ دی، او مقابل د دې اعوجاج او کوږوالی راځي. او استقامت چاته ویلی کېږي؟ لزوم د یو انسان د منهج قوي لره او دوام د دغه انسان دی په دغه منهج. د یو قوي منهج سره انسان ځان لازم کړي او په دغه منهج دوام وکړي، دې ته ویلی کېږي استقامت. بیا مولا علی قاری رحمت الله علیه لیکي استقامت چاته وایي؟ امتثال کل مامور والاجتناب عن المحظور. د الله تعالی هر امر منل او د ممنوعاتو نه چې کومو شیانو نه موږ منع کړي وي د هغې نه ځان ساتل، دې ته استقامت وایي. نو که استقامت په دې معنا شي چې د الله تعالی هر امر منل او د محظور نه ځان ساتل، نو په دې معنا بیا استقامت چې دی دا د فرایضو نه دی. او دا بیا نبی علیہ السلام ته امر دی. رب العالمین فرمای فاستقم کما امرته. څنګه چې تاسو ته امر کړی شوی نو فاستقم، امقه شان استقامت وکړه او کلک واوسېږه. یا لکه راځي فاستقیموا الیه واستغفروه. یا لکه راځي ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه. یا لکه راځي وان لو استقاموا علی الطریقة لاسقیناهم ماء غدقا. یا لکه حدیث ته مشکات کې شته، صحابي مبارک ته نبی علیہ السلام فرمای قل آمنت بالله ثم استقم. په ایمان کلک اوسېږه. او د استقامت چې دی دا بیا د ضروریاتو نه دی. مولا علی قاری رحمت الله علیه او قول را نقلی مبارک فرمی الاستقامت افضل من الف کرامتنا. استقامت د رب العالمین په درگاه کې د زرو کرامتونو نه افضل او غوره دی. د زرو کرامتونو نه د خدای تعالی په درگاه کې استقامت افضل دی او غوره دی. د همدې وجې نه جوزجاني وایي چې کن طالبا للاستقامت لا للکرامه.
طالب د استقامت شه کرامتونه مه غواړه. دا خلک د طریقت میدان تراشي صاحب د اولې ورځې نه اوس په دې فکر کي چې زه به اوس کله والوزم او پاوا به سره کم لاړ شم. د دې شیانو طالب مه اوسېږه. کن طالبا للاستقامه، د رب العالمین نه استقامت وغواړه. دا به وروستو د کرامت مسایلو کې راشي. د پخوا نه اوس هم د خلکو عادت دا دی چې نظر د خلکو اکثره په حسي کرامتونو باندې وي. معنوي کرامتونو ته د خد سره د چا خیال نه وي او نه هغه خلک په کرامتونو کې شماري. یا لکه یو سړی دی غافل انسان دی او راغی د چا مجلس کې کېناسته او دغه په مجلس کې الله تعالی دته دومره توفیق ورکړه چې دغه په ذکر ګویا شه، د باطن حالت بدل شه، ذوق او محبت او مینې د رب العالمین سره را پیدا شو په زړه کې، او عامل به شریعت شه، د شریعت پابندي شروع کړه، ګناهونو نه ځان ساتي، نو د دې نه به فوق کرامت چرته وي چې یو انسان ته خدای تعالی ورکړي او د یو چا په مجلس کې تا ته میلو شي. دا ټول شیان به مې وي خو لیکن دا چاته کرامت نه ښکاري. او که چېرته یوه کوزه اوبو نه دی ورته یو ډرم جوړ که لاس ته پکې کته کوو، هغه یوه کوزه اوبو نه چې دی به صاحبه لوغ یو بالټی جوړ شه، بس د خدای تعالی د دوستانو نه عظیم دوست دی بس د خلکو په نظر کې. او یا که یوه کاسه ډوډۍ چېرته لسو کسانو ته ورسېده نو بس د رب العالمین په دوستانو کې عظیم دوست دی. د خلکو ټول سوچ هم دې طرف دی. نو دا خو د ټیک ده، کرامت ده به د خبره خو نه ده. کرامت ده خو ډوډۍ ډېره شوه، کرامت دی اوبه ډېرې شوې، کرامت دی موټر کې د تیل نه و بې تیلو لاړې مزل دی وکړه، او کرامت دی د تیلو په ځای باندې د اوبه واچولې او ځای ته لاړلې. خو ټیک ده کرامت دی، خو دې شیانو ته زمونږ او ستاسو سوچ ولې دی؟ دې حسي کرامتونو ته بیا په دغه کچه کرامتونو ته نظر او فکر د عوامو وي. وجه دا ده چې د عوامو کار د همدغې سرخوړلې خېټې سره دی، ټول نظر یې په همدې خېټه باندې، نو کرامتونه هم هغه غواړي چې تعلق یې د خېټې سره دی. او دا چې د انسان کار د باطن سره وي او د هغه کار د رب العالمین د رضا سره وي، نو هغه چې د نیکانو مجلسونو ته لاړ شي هغه دې خېټو والا کرامتونو پسې نه ګرځېږي چې ته ودرېږه وایي زه لاړم وایي ما زړه کې منلي وو که نه، که دا رښتیا د خدای دوست وي نو ما ته به ډوډۍ چې دی د سوچه غوړو سره راکړي. او دا مې زړه کې ویلي وو چې دا دومره لرې نه خو موږ مزل کړی دی، که دی رښتیا د خدای دوست وي که نه نو ښایسته د پیو چای به راباندې وڅکي. او دا مې هم زړه کې منلي وو که دا رښتیا د خدای تعالی دوست وي او موږ ورغلو او د سره کېناستلو نو صاحبه زیاتیا به غوښې راباندې وخوري او یا به کورنۍ ډوډۍ راته راوړي، کورنۍ ډوډۍ. وایي ای چې څنګه ورسېدم وایي ناست نه ومه چې خادم ته یې غږ کړه چې هلکه د بابا ته د پیو چای راوړه، او ناست نه ومه چې غږ یې وکړه که نه چې هله دته وطني غوړي راوړي مزل یې ډېر کړی دی او ستړی دی. نو بس ټیک ته دا خو ښې خبرې دي، خو بس وطني غوړي دي ودې خوړل په مخه دی ښه او د پیو چای ودې څکو الله دې درته اجر درکړي. دې ته سوچ وکړه چې دا لاړم کېناستم دا راغلی سره کم وم او دا چې کېناستم اوس ته تحول راکې راغی او دا چې زم تېنه نو څرنګه د مجلس نه ووتلم دا زما په باطن کې څومره انقلاب او بدلون راغی. دې شیانو ته ګوره، دا د خېټې کرامتونه او دا حسي معاملې دا بس دغې نیکانو بس د خدای تعالی دغې په لاس باندې یو څه راښکاره کړي. خو زما ستا دپاره څه ګټور دي؟ نهایت یې ګټه به دی چې اوبه ډېرې وې ومسکل اخلاص د تندې نه بچ شوم. د باطن سودا وکړه او باطن طرف ته چې دی سوچ وکړه. نو د همدې وجې نه چې دی علما لیکي چې طالب د استقامت شه، د کرامتونو طالب مه جوړېږه. شرح فقه اکبر کې ملا علی قاري رحمت الله علیه دا قول راخستی دی. او بیا اکثر زمونږ او ستاسو د خلکو په منځ کې یو غم دام خور دی که نه چې ولي دی د خدای تعالی دوست دی نو هلکه ته ودرېږه څوک ولي دی؟ دا یې څه کرامت لیدلی دی چې دا پلانی سړی د خدای تعالی ولي شو؟ څه کرامت دی لیدلی ورته؟ نو دا ځان سره یاد ولرئ. علما کرام دام لیکي، علامه علوسي رحمت الله علیه لیکلي دي چې لا یشترط فی الولي صدور کرامت علی یده بل یکفیه استقامتنا. د یو انسان د ولایت او د بزرګۍ دپاره د هغه په لاس باندې صدور د کرامت دا د شرایطو نه نه دی. یعنی د بزرګۍ دپاره دا شرط نه دی چې د په لاس باندې د یو کرامت صادر شي، بلکې د یو انسان د بزرګۍ دپاره او دغه د ولایت او د خدای تعالی د دوستۍ دپاره
کافی څه شی دی؟ استقامت په شریعت باندې. یو څوک معلوموي چې دا اوس د الله تعالی دوست دی که نه دی، نو لږ ورشه ویې ګوره چې دی استقامت علی شریعت کوي که نه کوي، شریعت سره یې وضعیت څنګه دی. نو که چېرته استقامت علی شریعت پکې وه، بس پوه شه چې د رب العالمین دوست دی. او که چېرته استقامت علی شریعت پکې نه او تا ولیده چې په هوا باندې والوته، په هوا ولیکن د شریعت خلاف و، نو زمونږ او ستاسو علما لیکي اذا رأیت شخصا یطیر فی الهواء، یو کس دې ولیده په هوا باندې الوته، نو تاسو ورباندې دوکه کیږئ ما چې دغه دی د الله دوستو په هوا باندې والوته وګرځېده، تر هغه وخته پورې چې تاسو د ده حالت د الله تعالی کتاب ته او شریعت ته رد کړی نه وي. تاسو دی لږ په شریعت وتلی چې شریعت سره څنګه دی او د شریعت سره تعلق څنګه دی، د شریعت سره څه مناسبت دی. نو که چېرته عامل به شریعت و او دی په هوا چېرته والوته، نو پوه شو چې دا د کرامت دی. او که عامل به شریعت نه او دغسې کرامتونه د په لاس باندې ښکاره کېدل، نو دا مولي صاحبانو څه شی دی؟ دا به کرامت نه وي، دې ته څه شی ویلی کېږي؟ مکر او استدراج. دا استدراج دی، دا کرامت نه دی. او د استدراجونه کفارو تم خدای تعالی ورکړي وه، د هغې په لاس باندې به هم داسې کارونه ښکاره شول چې هغه به خلاف العادت وه او سره د دې نه چې مؤمنان به نه وو. دا خو سادګي ده. د ولایت او د بزرګۍ او د تصوف او د طریقت دپاره اساسي او بنیادي شرط دا صحت د عقیدې او د صحت د عقیدې نه بعد عمل بشریعت دی، چې په شریعت عمل وو بس. دا ضرور نه ده چې دغه په لاس باندې د حسي کرامتونه ښکاره شي. او که په شریعت عمل نه و، په هوا باندې هم الوته، دې ته کرامت نه ویلی کېږي، دا به مکر او استدراج وي. دا مشهوره ده که نه زموږ ستاسو دې وطنو کې اوس دا قیسې شته دی صاحب، خلک په احترام کې پیو چا به راغونډي هلته به لاړ شي، نه به ظاهر لباس د شریعت مطابق وي، نه به باطن د شریعت مطابق وي، مونځ به نه کوي، چرسونه به بادوي، ګیره به نه لري، خلک به ترې راتاوي واله که څه چل دی وی د خدای تعالی دوست دی او د الله تعالی ولی دی. چلم به صاحب یو نیم ګز یخی هغه به راکشي او دا دوړې به ترې نښېږي، څه چل دی؟ د الله تعالی ولی دی او د رب العالمین دوست دی. او موږ هزارها کرامتونه په سترګو لیدلي دي. وایي دا خو ظاهر کې یو رقم ښکاري، ظاهر کې چلم دی، خو چې هلته لاړ شي باطن یې وګوري وایي بیا چلم نه دی، قیصه بل شی ده وایي. نو دا د ظاهر او د باطن تفکیکونه چا وکړل پکې که نه؟ وایي موږ لاړلو خلکو ویلې چې چلم دی. یو چا نه ما پوښتنه وکړله، وایي چې چلم ته نږدې شول، وایي چې چلم مو راخلاص کړو چې هم کتلې هغه سرخه ورته وایي که څه بله ورته تمباکو چې پکې اچوي د چلم ځای کې، وایي چې هلته موږ نږدې شو هغه ځای چې وکتل نو دا د کشمالۍ او د ببریو پاڼې پکې پرتې وي وایي، او ظاهر کې ښکاره کېدل تمباکو. او چې وای وګورې نو ګیره مبارکه خو په مخ نشته دی، وایي دا دې دپاره چې زه خلکو ته داسې شو نه شم او معرفي نه شم. او بیا وایي چا ډېر تنګ که چې ته سره کم بزرګ او سره کم ولي چې ګیره په مخ باندې نه لرې، وایي ورته ویل چې په عذابوي مې ما اوس به دا خپله ګیره درته در وښیم، وایي لاس یې ډس دي که چې ګیره یې په نامه لګېدله. دا زمونږ او ستاسو د عوامو په منځ کې دا خبرې مشهورې دي نه. اصلي خبره بس د شریعت طول دی. سړی په شریعت اتلا وګوره چې عقیده د شریعت مطابق ده که نه، عمل د شریعت مطابق دی او که نه دی. بس چې شریعت او عمل او عقیده د شریعت مطابق وه، نو بس دا د الله تعالی دوست دی، نیک انسان دی، ولی دی. او چې عقیده او عمل د شریعت مطابق نه و، مونځ نه کوم او خانه کعبې ته ځم او صاحب اچولی دي چرس په چلم کې، وایي تمباکو دي، مریدان دا شی وایي، ګیره په مخ نه لري او پاکه دې کله کړې ده صاحب پاکه، او بیا وایي چې دغه دی د خیر ګیره مې په باطن کې ده، او یا ګیره چې دی مریدان وایي چې ګیره خو ظاهر مخ باندې نه ښکارېږي او په باطن کې ده ګیره، او مونځ نه کوم، د مسجد څنګ کې ناست یم واله که مونځ وکړو نه یې کوم، مونځ ته وایي زه خانه کعبې ته ځم. نو خانه کعبه ډېره لرې ده، موته غوندې خلک نه وررسېږي که. او مونږ او تاسې په دې مکلف نه یو، مونږ او تاسې مکلف په اتباع د شریعت باندې یو. شریعت ته وګوره، په شریعت انسان اتله، بس که درست و ښه ترخه او که درست نو په دې اساس باندې د الله تعالی او د ولایت او د بزرګۍ دپاره، د ولایت او د بزرګۍ دپاره صدور د کرامت شرط نه دی. علامه علوسي وایي بلکې د ولایت او د بزرګۍ دپاره کافي څه شی دی؟ استقامت علی شریعت. چې په شریعت کې استقامت وو بس همدا بزرګي ده. دا ضرور نه ده چې ستا په لاس کې کرامتونه ښکاره شي. اوس د استقامت ته حاصلېدو طریقه څه شی ده؟ دا استقامت به انسان څنګه حاصلوي په شریعت باندې؟ نو قرآن کریم کې سوره هود کې شته دی 112 آیت کې رب العالمین فرمایي فاستقم کما امرت ومن تاب معک. بیا وروسته ورپسې وی ولا تطغوا
ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار. ورپسې وی اقم الصلاة، بیا ورپسې وی اصبر. دا څو شیان دي؟ صبر کوه یو، مونځ قایمه وه دوه، او مولوي صاحبانو ظالمانو ته میلان مه کوه درې، او دغه رنګې سرکشي مه کوه څلور. هغې آیت کې رب العالمین دا ذکر کړي د استقامت نه بعد دا امر چې راغی فاستقم کما امرت، نو وروستو دا ورپسې ذکر کوي. نو چې وروستو دا ورپسې ذکر کېږي نو اقامت د صلات مونځ دا د استقامت ذریعه ده. مونځ کوه، دا نه چې خانه کعبه کې کو. او د مولوي صاحبانو د استقامت د حاصلېدو طریقه دا د ظالمانو ته میلان مه کوه، دغې همکاري مه کوه، دغې سره دوستانې مه کوه، ته خپله سرکشي مه کوه، او ورسره صبر کوه په سختیو په مشکلاتو باندې، نو استقامت خپله درته را حاصلېږي. اوس راځي مولوي صاحبانو دې ځای کې چې راغلل اهدنا الصراط المستقیم، دا صراط مستقیم دی څه شی؟ او د دې صراط مستقیم مصداق څه شی دی؟ نو یو مصداق علماء کرام لیکي قرآن عظیم الشان کې رب العالمین ذکر کړی د صراط مستقیم مصداق توحید دی. دا عقیده د توحید دا صراط مستقیم ده. رب العالمین فرمای آیت میں درته لوستلی وه آل عمران 1:50 کې، سورہ زخرف کې هم راځي، سورہ یاسین کې هم راځي ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. یقینا اللہ تعالی زمنگم رب دے استاسم رب دے، زما معبود دے استاسم معبود دے، دغه ذات بندگی کوي، امدا صراط مستقیم دے. ګوره عبادت او توحید د رب العالمین امدا صراط مستقیم دے. دویم مصداق د صراط مستقیم چې دی هغه قرآن دی. دې ته ویلی شي تسمیه باسم السبب. انعام 1:6 کې راځي وهذا صراط ربک مستقیما، یا لکه راځي وان هذا صراط مستقیما. دې ته تسمیه باسم السبب وایي. قرآن کریم چې دی دا د هدایت سبب دی. دریم تعبیر د صراط مستقیم طریق الرسول، د نبی علیہ السلام لاره چې دی همدا صراط مستقیم دی. سوره یاسین کې راځي الله تعالی فرمایي انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم. دریم مولوی صاحبانو امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وی صراط مستقیم چې دی دا حق دی عند الله. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوع روایت راخلی صراط مستقیم چې دی دا قرآن دی. ابو العالیہ وی صراط مستقیم هو النبی و صاحبہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی صراط مستقیم الذي ترکنا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام پس کمالار پریخیو دا صراط مستقیم دے. ابن قیم وی صراط مستقیم چے دے طریق اصحابہ و اتباعہ، دا نبی علیہ السلام دا ملگرو دا غد تابعین اللہ دا صراط مستقیم دے. دا دی صراط مستقیم عظمت سمر دے عند اللہ دا رب العالمین پا درگاہ کے. نو مولی صاحبانو دا دین غٹ عظمت دا دی لارے نشتا دے چی دی صراط مستقیم تا سبیل اللہ ویلے شوی دا. اللہ تعالی لار دا نو چکم دا رب العالمین لار بھی نو بس اغا سبیل اللہ دا اغا صراط مستقیم دے. او دا خو نیغ لار دا مزل پہ کوا. دا دی نیغ لاری نا منکون کی سوک دی چی دی پاکی او نیغ لاری نا تا منکی. نو پا اول مرتبہ کی چی دے منکون کے دا غلارنا ابلیس لعین دے. رب العالمین قرآن کریم کے فرمائی دی لعین ویلیو لاقعدن لهم صراطک المستقیم. لاقعدن لهم خدای وی تا چیز گمراہ کرم دا پا سبب باندے نو زبت سکوما زما مسئولیت دا دے چی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اغستا چی کم نی غلار دنو پاغی نی غلار کی وزدوی تکینم نبی پریدم چی پا دیلار مزلو کی. یو او دویم مولی صاحبانو دا صراط مستقیم نا منکون کی خلق چی دے اغا ناروا ملایان و ناروا پیران دی. ناروا ملایان و ناروا پیران رب العالمین فرمائی ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون
اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله. الله تعالی فرمای یقینا ډیر د ملایانو نه او ډیر د پیرانو نه د خلکو مالونه په ناروا طریقو خوري او بیا چې د خلک د رب العالمین د لارې نه منع کوي. یا لکه دا بوزه دا یو بوزه کې زه لاړ شي ځه منډې اخته زه بخارۍ ته کېنه زر ځه ته ځه ته لاړ شه بل پرېږده. نو ډېر د ملایانو د پیرانو نه د خلکو مالونه په ناروا باطلو طریقو خوري ویصدون عن سبیل الله او خلک د الله تعالی د لارې نه منع کوي. مولوي صاحبانو وګورئ ناروا ملایانو بیلې د خلکو د مالونو د خوړلو هیلې جوړې کړي وي او ناروا پیرانو بیلې د خلکو د مالونو هیلې جوړې کړي وي چې بس د خلکو مالونه اخري او په څه طریقه باندې دا مقدمې ورته جوړې کړي او دامونه ورته ایښي وي په یو نوم او په بل نوم او په یو نوم او په بل نوم. ملای په یو نوم خوري تینا ناروا پیرانې په بل نوم خوري تینا صاحبه دا چې د دروغو خوبونه ورته جوړ کړي دا خو لا بېله کیسه ده چې په خوب کې مې ولیدلې صاحب او دا کیسې میسې او مقامات ورته ثابتوي دا بېلې لارې دي. نو دا خلک چې دی یو خو مالونه د خلکو په ناجایزه طریقه خوري ویصدون عن سبیل الله او د لارې د رب العالمین نه خلک هم دوی منع کوي. دا د پاکې لارې او د حقیقت د لارې مخالفین د حقیقت د لارې مخالفین دا د عام خلک دومره نه وي د عام فساق لکه څومره چې د حقیقت د لارې مخالفین ناروا ملایان او ناروا پیران دي. د هر یو کس چې د حق د لارې مخالفت کوي او د حق د لارې مخالفت یې کړی تاسو وګورئ ورته یا به د ملا په لباس کې وي او یا به د پیر په لباس کې وي. او د هغې دپاره اساسي او بنیادي ټکی دا شته چې کله م یو اهل حق جماعت رب العالمین را پیدا کي چې هغه رښتیني صوفیه کرام وي او د تصوف د روح نه خبر وي او هغه رښتیني رباني علما کرام وي د خپلې پاکې عقیدې د اهل سنت نه خبر وي. نو دلته خو ټول عمر خلکو ملایانو چې دی د ملا په نوم خلک خوړلي دي او د شکرانو په نوم یې خلک خوړلي او ټول عمر خلکو د پیرانو په نوم باندې خلک چې دی خلکو خوړلي دي او صحبه زیتي د قلنګونو په نوم یې خلک تباه او برباد کړي دي. بس موږ در باندې قلنګ دی او راکوي به کال کې به یو ځل حضرت را پیدا شو کال کې یو ځل موږ قلنګ راغونډ کوي. نو قلنګ خدای درکوي درته صحیح ده ده خو خپل اخلاص وکړه خو تا د قلنګ په بدله کې څه ورکړل یو څه خو ستا د طرف نه هم پکار دي که نه د هغه د طرف نه خو قلنګ دی درکه درته مال یې درکه روپۍ یې درکړې غنم یې درکړل هر شی چې و درې کړل درته هغه خو خپل عقیدت ښکاره که در سره چې دی تا ته د احترام په نظر ګوري ستا د طرفه څه شی شول. نو ته صرف دې ټکي ته راغلی چې کال کې یو ځل په کلي وګرځېدلی او مال دې غونډ کړو مخې ته دې واچو چې برو بخیر او کال بیا هغه ټیم راغلم تشریف مې راوړل زما قلنګ راغونډ کړي نه دوی قلنګ درکه تا ته تربیت پکارو تا ته روزنه پکار وه تا ته اخلاق برابرول پکارو عادات برابرول پکارو عقاید برابرول پکارو ستا مسؤلیت دو. نو چې اوس دغه شی نشته او ته صرف راغلی خپل مال دې غونډ که او په خپله مخه تې نه لاړلې او دلته یو رباني انسان رب العالمین را پیدا که چې دې خلکو ته عقیده مو ورښودله دې خلکو ته عمل مو ورښوده قلنګونه خو تا غونډول شکرانې خو تا اخیستلې صاحب مسؤلیت ستاو تا دا نه که بل راغی او هغه بغیر د قلنګ ورته لګیا دی عقیده ورته ښایي او بغیر د قلنګ لګیا دی عمل ورته ښایي او برابروي ورته او کال دا وخت چې ته راغلی ودې کتل چې د خلکو فکر بدل وه او خلک عاملین بشریعتو او ملا صاحب راغی صاحب او ناکاره پیر صاحب راغی ویې کتل چې والکه دې خلکو کې خو بدلون راغلی دا خو چې زه پروسه کال راغلی وم یو رقم اوسه کال چې راغلم بل رقم دی دا څه قیصه ده بس بله بانه خو جوړه نه شي نو دا اوس چېرته ورته وایي چې دا کار یې غلط کړی چې تا ته مونځ درښودلی دی او دا کار یې غلط کړی چې ته په شریعت پابند کړی دا کار یې غلط کړی چې عقیدې دا ورته نه شي ویلی بس یو نوم پې کېدي نو تا او را تا وي کې صاحب یو نوم بل نوم بل نوم بل نوم که نور نومونه ټول قحط شي په دې وطن کې که نه زموږ او ستاسو افغانستان کې نور قحط شي او لاړ شي په خپله مخه باندې نو د بریلویت نوم خو چېرته تللی نه دی خو تیاره ټاپه ده صاحب بس دا ورته په تندي ووهي چې پام کوه بریلیان د عقیده مشکل دی پکې ځان ترې نه ساته ور نږدې نه شي ورته
بس دا مور نږدې کېږه او په خپله پنجه کې ساتي، خلاص تر پایه پورې غریب مړ شي، نه د حقیقت نه خبر شي او نه د علم او عرفان نه او نه د حقیقي تصوف نه. نو مشکل دی چې چې په هر دور کې چې مانعین د پاک عقیدې او مانعین د یو پاک او سپېڅلي مسیر او د مسلک جوړیږي، هغه دا خلک جوړیږي. کنې مشکل اسم نشته د مولوي صاحبانو، هېڅ مشکل نشته، هېڅ مشکل نشته. د هر اختلاف چې تاسو لمن راولټوئ او د هر اختلاف بیخ ولټوئ چې دا جوړ ولې دی او د کوم ټکي نه جوړ دی، تاسو چې بیخ ولټوئ آخر به په دې خبره باندې یقیني شي چې دې ځای کې اختلاف د دغې ټکي نه جوړ چې د ملا صاحب بازار دلته خراب شوی دی او د پیر صاحب بازار دلته خراب شوی. که د دې پیر صاحب او د ملا صاحب بازار نه وای خراب، چا جنګونه نه کول. او د پیر صاحب او د ملا صاحب بازار خراب دی او حقیقي انسان را پیدا شوی، هغې خلکو ته درست او نیغه لار ښودلې ده، بس نوم جنګ جوړ دی. نو هر سړی خو بیا متبعین لري او هر سړی ماتحت لري او هر سړی مینوال لري. په ځای د دې چې انسان کې حق پرستی وي او علماو او پیرانو د یو بل تایید کړی وی، د تایید په ځای باندې بس په یو بل د کفر ټاپې او په یو بل د شرک فتوی او پلانو دا قصې سره ګډې وډې شي، بیا دا مشکلات وي سره ښه. نو په دې چرته دوکه نه شئ. ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله. او دریم چې مولوي صاحبانو مخالفت د پاکې لارې کوي نو هغه ظالمان خلک دي. سورې اعراف کې راځي ویصدون عن سبیل الله. نو خلاصه دا ده چې رب العالمین فرمایي اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اے الہ اوښایه مونږ ته لار برابره نیغه لار او په دغې نیغه لاره باندې مونږ ثابت ولره. دا نیغه لار د چا د صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغې کسانو چې تا انعام کړی دی په دوی باندې، انعام دې کړی دی په دوی باندې. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه لار د هغې کسانو چې غضب کړی شوی دی په هغې باندې، او نه لار د هغې کسانو چې لارې خطا کړې ده. د دې خلکو د لارې نه مو بچ ساته. او هغه خلک چې تا په هغې باندې انعام کړی دی د هغې لار راته را وښایه او په هغې لار باندې مو ثابت ولره، کلک مو ولره ورباندې. د دې آیت ربط د مخکې سره په څه شي کې دی؟ مولوي صاحبانو ربط د آیت په دې طریقه دی، لفظي ربط خو دا دی چې دا یا بدل دی یا عطف بیان. معنوي ربط دی د مخکې سره دا دی، مخکې تیر شول اهدنا الصراط المستقیم، خدایا صراط مستقیم را وښایه. نو ذهن ته سوال راغی چې صراط مستقیم والا څوک شته دی او که نه؟ څوک شته صراط مستقیم والا؟ جواب ملو شاو صراط الذین انعمت علیهم، دا صراط مستقیم والا خلق آغا دی چې رب العالمین پاغي باندې انعام کړی دی. اچھا باندې چې انعام کړی هم دغه صراط مستقیم والا خلق دی کنه. هغه څوک دی رستو وایم درته. او پدې کې بیا یو خفي اشاره دی تم ده چې دې صراط مستقیم والا او دی انعامت علیهم چې رب العالمین په انعام کړی دی، د دې خلکو لږ تاریخ به هم ګوري چې لارې غواړي نو تاریخ به هم ګوري. نو چې د دې خلکو تاریخ دی وکته په دې بم یقیني اوسېږي چې په دوی څه تیرو پتا به راځي. د صراط مستقیم والا لار چې غواړي نو لږ تاریخ وګوره، دا چې څه تیرو نو پتا باندې به راځي، خامخا بیا به ځان کلکوي ورته. صراط مستقیم آسانه نه غوښتل کېږي، ځان به کلک ساتې ورته او ځان به مضبوط ساتې ورته. ځکه نبی علیہ السلام فرمایلي چې اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، دا قانون راتګ دی. د رب العالمین ډیر امتحانونه چې راځي په اوله مرتبه کې نو دا په انبیاء کرامو ثم الامثل فالامثل، بیا ځه ورپسې ښکته راځه چې څومره یو انسان رب العالمین ته ډېر نږدې وه په همغه کچه به په هغه باندې امتحانات وي. نو د صراط مستقیم والا لار وګوره، دا لار به تعقیبوي، مضبوط به اوسېږي او کلک به اوسېږي، لار به څارې. کلي سره به لانجه راځي، کور سره به راځي، قوم سره به راځي، یو جواب کې به اخته کېږي، د رب العالمین د لورې ابتلا وي او د الله تعالی د لورې امتحان وي. د همدې وجې نه حدیث د ترمذي کې راځي
صحابی مبارک راغے نبی علیہ السلام تا فرمائی مین در سرکو محبت در سرکو ما نبی علیہ السلام جواب ورکی اے صحابی ما سرک محبت او منک والغوارے نو اعد نفسک للفقر بس ځان فقیری ته تیاروا زما مینه کې دا ششته دی چې بیا به فقیری در باندې راشي ابتلا او امتحان به در باندې راشي زغم به لرې برداشت به لرې نو یو پکې خفي اشاره دی خبرې طرف ته ده ځان به ټینګئ دویمه طریقه دربت دا ده مخکې راغلل اهدنا الصراط المستقیم سوال راغی څوک به ووایي چې د صراط مستقیم څه نښه شته دی او که نشته دی جواب میلاو شه او نښه د صراط مستقیم شته که نه چې هغه انعمت علیهما خدای تعالی چې په کومو خلکو انعام کړی دی دغه نښه ده که نه درېیمه طریقه د ربط دا ده یو څوک به ووایي چې موږ خو د رب العالمین نه صراط مستقیم غواړو او په دې صراط مستقیم باندې مزل هم کوو والکه دې صراط مستقیم کې څه شی شته دی او که نه څه ګټه شته پکې که نشته پکې جواب میلاو شه رب العالمین فرمای او په دې صراط مستقیم کې ګټه شته هغه دا ده چې انعمت علیهما د رب العالمین انعامونه پکې دي که نه خیر دی لږ به ودردېږي لږ به ودردېږي ولیکن وروستو لذت دی پکې او مزید پکې کړاوونو نه بعد به رب العالمین ډېر څه درکې درته څلورمه طریقه د ربط دا ده مخکې راغلل اهدنا الصراط المستقیم الهه موږ ته صراط مستقیم راوښایه اوس دنیا کې د مختلفو نظرونو خلک موجود دي هر یوه ډله وایي چې زه صراط مستقیم والا یم کل حزب بما لدیهم فرحون یو تلاړ شه هغه وایي صراط مستقیم والا زه یم بل سره کښېنه هغه وایي زه یم بل سره کښېنه هغه وایي زه یم نو سوال راغی چې دا خو هر یوه ډله وایي چې موږ صراط مستقیم والا یو دا رښتونی صراط مستقیم والا څوک دي جواب میلو شه چې نه د حق دعوی به هر څوک کوي خو لیکن د حق دپاره معیار دی معیار څه شی دی انعمت علیهما د حق معیار دا دی ته وګوره هغه کومو خلکو باندې چې خدای تعالی انعام کړی د هغې خلکو را یو نظر او عقیده ولټوه چې دی د هغې پسې روان دی او که نه دی روان که روانو بس صحیح ده دعوی رښتونې ده صراط مستقیم والا دی او که چېرته نه روان ورپسې نو په خولو به یې دوکه کېږئ نه په پښتو ژبو به هم نه دوکه کېږئ صراط مستقیم والا نه دي سره د دې نه چې چغې به وهي چې زه صراط مستقیم والا یم نو دا ربط د آیت و د صراط معنا مو مخکې وکړله ورپسې راغله رب العالمین فرمایي صراط الذین انعمت علیهما انعمت دا د انعام نه اخیستلی شوی دی او انعام د نعمت نه اخیستلی شوی دی او نعمت ماخوذ د نعمت نه دی بفتح النون هلکه چا ته ویلی کېږي دا وی دا هر هغه حالت ته وایي چې انسان ته ورباندې خوشحالي راځي د کوم حالت په وجه چې انسان ته خوشحالي راځي هغې حالت ته چې د نعمت ویلی کېږي او انعام چاته وی انعام وی بل چاته احسان رسول بیا علماء کرام لیکي نعمت هغه منفعت ته وی چې ورسیږي بل چاته په طریقې د احسان سره او احسان هغه ته وی چې په هغې کې قصد د دغې منعم انتفاع خپل ځان لره نه وي وی پلانی سره احسان وکړه نو احسان څه معنا دا ده چې هغه سره ښېګڼه کوله د ده مقصود په دغې ښېګڼه کې د خپل ځان دپاره انتفاع نه وه د خپل ځان منفعت یې نه و دقې شي ته چې د نعمت ویلی کېږي نو نعمت شو چاته منفعت رسول په طریقې د احسان سره او احسان بیا هغه منفعت رسولو ته وایي چې په دې کې مقصود د منعم منفعت د خپل ځان نه وي نو رب العالمین نعمت کړی خلکو سره خو منفعت د ځان خو غرض نه دی که نه منعم څوک دی نو رب العالمین دی معلومیږي د خطاب نه صراط الذین انعمت علیهما نسبت د انعام قرآن کریم کې الله تعالی خپل ځان ته شپږ شپېته ځایه کړی دی شپږ شپېته ځایه
الله تعالی خپل ځان ته د نعمت نسبت کړی دی قرآن کریم کې. او دا چې نسبت بیا کله نبی علیہ السلام ته هم کېږي سورہ احزاب کې براش استقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه تا په انعام کړو نبی علیہ السلام ته هم نسبت کېږي. منعم علیہم سوک دی چې رب العالمین په انعام کړی دی. دیزی کے علماء کرام لکھی قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ مختلف ځایونو کې هغه ذکر کړي. کله داسې شي چې منعم علیہم صرف انبیاء کرام دی. سورہ مریم 58 کې راځي اولئک الذین انعم الله علیہم من النبیین. کله داسې شي یو نبی سره رب العالمین انعام کړی داغي ذکر هم شته. سورہ نمل کې راځي وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي تنازان یادی. کله د انعام ذکر د موسی علیہ السلام سره راځي سورہ قصص 19 آیت ده قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. انعمت علی. کله د عیسی علیہ السلام سره ذکر راځي سورہ زخرف 9:50 ان هو الا عبد انعمنا علیه وجعلناه مثلا لبني اسرائیل. نه دی دا یو مگر بنده دی انعمنا علیه. د یونس علیہ السلام سره ذکر راځي سورہ قلم کې راځي رب العالمین فرمائی لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا ان تدارکه نعمت من ربه. او کله تمام او کله نبی علیہ السلام سره ذکر وی سورہ قلم کې راځي ما انت بنعمت ربک بمجنون. ما انت بنعمت ربک بمجنون. کله ټول صحابه کرام مراد وی عام صحابه کرام سورہ آل عمران 103 کې راځي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم. دا خطاب خو اوله مرتبه کې صحابه کرام ته دی واعتصموا بحبل الله د الله تعالی پر سي منګولې ولګوي په یو ځای ولا تفرقوا او بیا ورپسې وی واذكروا نعمت الله عليكم. الله تعالی غ نعمت تو خېګنه چې پتا سو کړي واغه یاد کړي. کله مولوی صاحبانو نعمت د شهدا سره ذکر وی هغه منعم علیهم دی. آل عمران 1 کې راځي یستبشرون بنعمت من الله وفضلنا وان الله لا يضيع اجر المؤمنین. یستبشرون بنعمت من الله. سلور جماعت رب العالمین ذکر کړي چې الله تعالی پاغي انعام کړی دی. سورہ نساء 9:5 کې راځي ومن يطع الله والرسول فاولئک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا. نو سلور جماعت ذکر کړي نبیین دي صدیقین دي شهدا دي او صالحین دي او مخکې رب العالمین فرمای فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. په دوی رب العالمین انعام کړی. دا چې فرق د دې سلور جماعتونو څه شی دی نو خپل ذکر به وي ان شاء الله. الله مو دې په خیر ورسوي ورته. نو دا منعم علیهم دي. بیا ورپسې وی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. غضب راغی مولوی صاحبانو. غضب چاته ویل کېږي نو علما لیکي غضب ثوران النفس عند اراده الانتقام. ثوران النفس عند اراده الانتقام. غضب دې ته ویل کېږي چې کله یو څوک د چا نه د انتقام اراده لري او د نفس او سا او د وینې داسې په زېږېدو شي نو دې ته غضب ویل کېږي. شرعا غضب چاته وایي علماء لیکي شرعا غضب عبارت دی د اعطاء العقوبه. چاته عقوبت ورکول. چیرې څه کوي تللی که اوس ځئ نو اوس ورځئ زر راشي یو ځای ځو زر راشي
نو دیزی تو گوری مولی صاحبانو نو یا وی چی اعطاء العقوبہ دویم مانا دیا ارادت العقوبہ دیتا غضب وی بیا دری قسم کلمات چی دیا غی استعمالی گی غضب لعنت او سخط دا دری وانز منگا استاس مخی ترازی دا سخط صرف خفگان تاوی صرف خفگان او لعنت چاہتا وی لیکی گی دا اللہ تعالی دا رحمت خاصا نلری کی دل او غضب چاہتا وی لیکی گی دا رحمت نلری کول او پا عذاب کی اختا کول دا صرف فرق دائی سخط صرف خفگان لعنت دا رحمت نا دیو چا لری کول او غضب دا رحمت نے لری کول او پا عذاب کے مبتلا کول دیتا غضب وی نو غضب اللہ علیہم چراشی نو دا دی بدا معنا نوی چخ دے تلا صرف دا رحمت نہ لری کڑی نہ لری کڑی دیو پا عذاب کے مبتلا کڑی دی دی تبیا مولی صاحبانو څوی لیکی گی غضب وی لیکی گی او دا دی غضب نسبت قرآن کریم کے رب العالمین تشوی سورہ نساء کے راضی غضب اللہ علیہم یا فباؤ بغضبنا اس دیزی کے بعد توئی چی مولی صاحبانو دا مغضوب سے غیر دیزی کے راوڑلا چگہ دا مفعولی راوڑا و فاعلی دیزی کے ندے ذکر کرے وجد آگی سشیدہ وجد آگی دا دا وی مغضوب راوڑا فاعلی ورسر ذکر کرے ندے نو اشارہ دا تعمیم تا چاہتے اشارہ دا تعمیم تا دا سی دیر خلق دی چی رب العالمین پاگی دا چې مستاق د مغضوب علیهم سوق دی نو رستو خبره کو بیا ورپسې وی ولضالین او نه لار د گمراهانو دا ضالین داخله مولوی صاحبانو دا د ضلال او ضال جمع د ضال دا او ضال د ضلال نه ماخوذ ده ضلال چاته ویل کیږي دا دی معنی دا الذهاب عن سنن القصد د نیغې او سیدې لارې نه ذهاب او تلل بل طرف ته دې ته څه شی ویلی کېږي ضلال تقریبا قرآن کریم کې د دې استعمالات چې راځي نو ډېر دي کله ضلال راځي په معنا د غیبوبت سره کله راځي په معنا د نسیان سره نسیان اللہ تعالیٰ فرمائی دا شہادت پا باب براش دا شہادت پا موقع باندے یو سٹ گواہم خود دو کسان خو کپل پر چرت دو کسان نو یو سڑے او دو خزیبہ بیا گواہی گئی دا دو خزیبہ گواہی ولی کی دیو سڑی پزائے اللہ تعالیٰ فرمائی فرجل و امرأتانے وجور تدا ذکر کئی انت بل احداهما فتذكر احداهما الاخرى دو خزیبہ گواہی ذکر کئی انت بل احداهما متوسک التا تدل معنا بدسی کہ وہ گمراہ نا التا تدل معنا د نسیان کچر د یوین دا خبر ہی رشنو بل به ور یاد کی تک خزو نسیان غالب ده کله مولی صاحبانو ضلال راضی په معنا د چا سره د سادگی سره سادگی سادتوبا سورہ یوسف کے راضی دی یوسف علیہ السلام رونق بلپلار دوئی انہا دپلار پحق کی ہوئی انہا ابانا لفی ضلال مبین اتم نمبر آیت دی یقیناً زمون پلار چی دے لفی ضلال مبین نسنگ ترجمہ وکی آیازم باللہ پا گمراہی کار کے دے او دا خود پیغمبر بچیونو که پیغمبران نو اولیاء خو نیکان خو کتو ایک دا قتل ارادے کڑے ونو دا خو مانا نا چی ولی شو دا غنہ دی گناہ نکی گناہ خود ولی نم کی نور خو نیکان خلقو دا پیغمبر زامنو دا پیغمبر پا زانگو کی و دا پور کی تربیت شوئے وا نو دوی چی وی انا ابانا لفی ضلال مبین نو دیزی که مولی صاحبانو ضلال پا مانا دا سادگی سرا یقیناً زمون پلار چی دے لفی ضلال مبین پا سادگی اخکارا کے دے کل نا کل چی دے ضلال راضی پا مانا دے استغراق فی المحبت دیو چا پا محبت کی ڈوبیدل استغراق فی المحبت استغراق فی المحبت داغی دا پارا مثال سورہ یوسف پینزلویم کے راضی دی چراغ لیوسف علیہ السلام پاک کی چکر اقبل پلاک ہوئے
چې انی اجد ریح یوسف، یقینا زه د یوسف علیه السلام بوی حس کوم او د یوسف علیه السلام بوی په ما باندې لګېږي. لاړ شئ تاسو د یوسف علیه السلام تفتیش او تلاش وکړئ. زامن پلار ته څه شی وایي؟ انک لفی ضلالک القدیما، انک لفی ضلالک القدیما. اے پلار زمون یقینا ته چې نو لفی ضلالک القدیما، په هغه استغراق د محبت کې لکه مخکې چې وي. دومره موده تېره شوه چې یوسف علیه السلام وو، خو محبت او مینه دې ورسره وه، او بیا دا دومره موده پسې تېره شوله، اوس بیا هم وایي چې په ما د یوسف علیه السلام بوی لګېږي. نو د په استغراق د چا کې؟ د محبت کې. محبت کې هغه شان غرق او ډوبې پکې. نو کله ضلال په همدې معنا راځي، کله ضلال په معنا د بربادۍ سره راځي، کله ضلال په معنا د غفلت سره راځي. سورې طه 250 کې راځي چې لا یضل ربي، لا یضل ربي. نو دلته په معنا د غفلت سره. کله د ضلال معنا وي اړول. سورې فرقان 2 کې راځي ان کان لیضلنا عن آلهتنا. کله د ضلال معنا وي د خبرې په عاقبت باندې نه پوهېدله. یو خبره وي او څوک یې په عاقبت او په انجام نه پوهېږي، نو هلته هم ضلال راځي. کله ضلال په معنا د فقدان سره وي، کله ضلال په معنا د حیرانتیا سره وي. حیرانتیا رابشي ووجدک ضالا فهدا. هلته ضال راغلی، ملته د ګمراه معنا نه کوي چې نبي علیه السلام په حق کې داسې ترجمه څوک وکړي، بلکې دا به وایي چې ووجدک ضالا فهدا. یو معنا مفسرین هلته د حیرانتیا کوي. او کله ضلال په مقابل د هدایت کې راځي. دې کې چې ضلال راغلی دی نو مقابل د هدایت کې دی. غیر المغضوب علیهم چې الله تعالی په غضب کړی، دا هغې خلکو لار نه. او یا رب العالمین ګمراه کړي دی، هدایت د لارې نه بچ دی، هغه خلک نه. اوس دا چې دا دوالین څوک دي او دا چې مولوي صاحبانو دا مغضوب علیهم څوک دي، نو په دې کې مفسرین کرام اقوال لري په مستاق دلیل. یو قول پکې دا دی مراد د مغضوب علیهم نه یهود دي، او مراد د ضالین نه نصرانیان دي. دویم قول دا دی مراد د مغضوب علیهم نه مشرکان دي، او مراد د ضالین نه چې دی دا منافقین دي. دریم قول دا دی چې اول نه مراد ضدي کافر د مغضوب علیهم نه، او د ضالین نه مراد جاهلان دي. څلورم قول دا دی اول نه مراد هغه څوک دی چې هغه روان وي په اتباع بدع، د بدعات په اتباع پسې روان وي. او دویم مراد هغه دی چې ضال وي او اورېدلی وي د لارې د هدایت نه. یا مراد د مغضوب علیهم نه عنادي کافر دی، او مراد د ضالینو نه چې دی دا منافقین دي. او دا قرآن کریم کې د استعمالات شته. سورې فتح کې راځي وغضب الله علیهم، د کافر عنادي مبارک کې راځي وباءوا بغضب من الله. بقره کې 1 کې د مرتد بارک کې د رب العالمین غضب شته. سورہ نحل 1 کې راځي من کفر بالله من بعد ایمانه فعليه ما كره غضب الله. عمدن قتل سوکی د رب مبارک شتا. سورہ نساء کې راځي 93 کې وغضب الله عليهم. یهود مبارک شتا د ممتحنه کې راځي د نسل کې یا ایها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. امدارنګه مولوی صاحبانو میدان د جنگ د سود تختیال ته د غضب ذکر شتا. سورہ انفال کې براشي فقط باء بغضب الله. نو دا چې د مولوی صاحبانو هغه خلک چې د الله تعالی په نومونو کې بې ځایه جګړې کوي او الحاد د الله تعالی په اسماو کې کوي، هغې سره هم ذکر د چا راغلی دی، د غضب راغلی. نو دا هغه طایفې وي چې رب العالمین په دوی باندې څه شی کړی و؟ غضب کړی و، او رب العالمین دوی ته غصه و. دا د سورة الفاتحې د کلماتو هغه مختلفه هغه مختصر وضاحت او مختصر ترجمه وه. دا چې مولوي صاحبانو نو اوس تاسو ته تفسیرونو څه شی لیکلي دي چې دا هر یو رااړوئ او په دې کې مختلف بحثونه دي، نو هغه بیا ستاسو د سوي خبرې دي. دا چې اوس تاسو د دې تفسیر د زده کړې نه بعد چې دا ما درته څه شي ویل دا مو زده کړه او تاسو تفسیرونه راواړوئ چې هر یو رااړوئ، هر یو تفسیر که اوس رااړوئ،
او تاسو وګورئ چې تفصیلات کوم درته راخستې دي په مستند ډول باندې، نو ان شاء الله تاسو ور باندې مازغه خلاصيږي. او د ټولو نه مهم ټکی او مهم شی دغه چې تاسو ته ما وویل چې تاسو د قرآن کریم د تفسیر درس ته کلمات څنګه واضح کم، څنګه تشریح کم، مناسبت په څه طریقه باندې د کلمې سره را پیدا کم، آیت د آیت سره په څه طریقه مناسبت لري. خلاصه څه شی ده چې دا ټولې خبرې ذهن کې کېنو بس. نو چې کله مو دا ځان سره یاد کړه او سبا تاسو د خیر سره خپلو وطنونو ته لاړئ او ترجمې مو کولې او کېناستلئ سره، نو د رب العالمین په درګاه کې امید شته چې بیا درنه خل تنګېږي نه. دا تجربې خو تاسو کړي اهل سنت چې ترجمې کوي، اوله ورځ چې جومات کې ترجمه شروع کړي نو ګور اصل کسه ورته ناست داسې چې ورځې تېرېږي یو ځي 50 ته راشي، نو بیا پسې خبر روانې ځي اخر 2 3 4 سپینګیري پاتې شي، هغه چې جومات نه د وتو لار نه لري. دا نور چې د درس ولۍ دا ترې ټول لاړ شي او ځوانان ترې ټول لاړ شي. د دې اساسي راز څه شی دی؟ ولې خلک د قرآن کریم سره مینه نه لري چې دې درس ته تنګېږي، اوله ورځ سل ناست و په بله ورځ باندې داسې ورو ورو راکمېدل کې نه لاړل. څه چل دی؟ قرآن کریم خوند نه ورکوي نه. هر څوک د قرآن کریم سره مینه لري، هر چاته د قرآن کریم بیان خوند ورکوي او هر څوک د قرآن کریم د بیان نه لذت اخلي. خو شرط دا دی استاذه او مفسر او معلمه ښودونکیا چې ستا نهج او طرز د تفسیر برابر وي. نهج او طرز د تفسیر دې څه شي وي؟ تاسو خدا کارو کیږي چې د خیر خپل وطنو ته لاړئ، تاسو قرآن شریف شروع کړئ، اول نه د خلکو په ذهن کې کېنوئ چې قرآن فاتحه کې دعوه دغه ده او دا پې دلایل اول نه ورته ووایه. دا درې دغه 5 خبرې په سورت فاتحه کې بیانېږي غټې او دا د دې سورت خلاصه ده، دغه شی پکې بیانېږي. تاسو دا بیان کړئ نو چې ستا خبره ذهن کې پرته وي، درنه ګډه وډه نه شي، د دې اورېدونکي خبره په ذهن کې پرته یې غنم ګډه وډه نه شي. خو چې هر څومره تفصیل پکې وکړي هغه اصل مقصد یې په ذهن کې پروت دی چې دا استاد خو بېرته د اصل مقصد ته چې دی راځي او هغه اصل مقصد به بیانوي، نو بیا درنه خلک تښتي نه. او دا چې شروع شولې که نه نور تم په دې نه پوهېږي چې زه اوس نن کوم بحث بیان کړم. دا شاګردانو ته څه شي ووایم او د استادان د دې صورت مقصد څه شی چې د اول نه تر اخره پورې ما ولوسته او ما زده کړه او ما تفسیر کو، ما پسې د شپې راځي تفسیر مې مکتبه کې 15 مباحث مې پکې بیان کړل، 14 مې بیان کړل، 6 مې بیان کړل، قرطبي مې پسې وکتل، غم صاحب 12 مباحث پکې ذکر کړي وه، دا نور مې وکتل غم پکې 12 مباحث ذکر کړي وه. نو دا مباحث چې پکې ته بیانې عوامو ته، نو دا هغه څه دي چې خبره درنه خوره شوه، کله تا نه هم ګډه وډه شي چې زه اوس کوم سر ته لاړم او عوام بیچارهګان چې ناست دي هغه خو هسې مرګ دي، خو په دې شیانو نه پوهېږي. نو دا نهج چې تاسو ته ما بیان کړ، دا زده کړئ، دې ته په سپکه باندې مه ګورئ. دا زه درته باټې نه وهمه او زما باټې وهل عادت نه دی، زه د خدای تعالی یو عاجز او فقیر بنده یم، خو دومره درته یم چې کوم شي کې نشئ پیدا کوئ په دغې نهج باندې. که تاسو څومره خواري وکئ، تفسیرونه هم پسې وګورئ او درسونه هم پسې د استادانو واورئ، دا موږ چې دا د خپلو مشایخو په برکت د هغوی د خولو نه څه شی زده کړي دي او راغونډ کړي مې دي، په دغه نهج بل ځای کې بیا پیدا کوی نه شئ. او دا هغه نهج چې تاسو خلک راخپلوئ ورباندې، خلک راغونډوئ ورباندې، په دې نهج تاسو نه خلک تښتي نه د قرآن کریم د تفسیر نه. د شیخ صاحب مبارک الله تعالی درجات کې لږ کړي، جوابیانو کې ملا تېر شوی دی، دیوابیانو منځ کې مشهوره دا ده چې دا ډېر زیات قرآن کریم کې مهارت درلودو، قرآن کریم کې پوهېدو، دا مناقب او اوصاف به ورته بیانول. هغه چې به کله تفسیر شروع کړو د طالبانو ته به یې چلنج ته ورباندې ویل طالبان راشي ما سره تفسیر وکړي، نه پوهېږم چې 2 سپارې به یادولې ورته او که څومره اندازه به یادوله، چې بقره ختمه شي که 3 سپارې وي 6 سپارې څومره یادوله، نو اندازه او شمایل زما ذهن کې نشته. ویل دومره ترجمه دې ما سره یو کس وکړي او که په دې ترجمه کې چې دی پابندۍ سره راغی ما ته او ما د دا عقیده بدله نه کړه، وامې نه ړو خپل منهج ته او خپلې لارې ته چې دا څومره مصرف د کړی راغلی دی، نو خپل مصرف ورته زه بېرته ورکړم. نو د شیخ صاحب مبارک درجات د رب العالمین بلند کې هغه مبارک په فرمایل چې طالب ما سره بقره صورت ووایي او را سره تمامې کړي او د دې طالب عقیده درسته نه شول او دی په خپلې عقیدې باندې پوه نه شه چې زما عقیده دغه ده او زه به دې عقیدې ته کار وکړم، نو هغې ته زه خپل مصرف بېرته ورکوم دا وسره. نو ما به خپله طالبانو ته ویل که لږ خواري پکې وکړو
او دا وخت لږ په ویل وی او لنډ نه وی کنه. نو چې طالب ما سره فاتحه ختموي او د قرآن کریم ذوق زړه ته نه و کوز شوی او د قرآن کریم د تفسیر هغه لذت په زړه کې نه و ناسته او د صحت د عقیدې طرف ته متوجه نه وی، نو بیا که طالبانو کوم مصرف مو کړی وي خدای چې درته لرې کړم. وجه دا ده چې بس وخت مختصر دی، صرف مقاصدو ته مې متوجه کړلی. دا نور به هم درته همدغسې تر یو ځایه پورې وایم، بس چې نږدې مو ذهن کې کېناستلې بیا خپله تاسو یې لټوئ. دا خلاصې به راشي د دې صورتونو چې زه درته وایم، دا د فاتحې خلاصه چې تاسو ته ما اوس ما بیان کړه، صرف مو ذهن کې کېناستلم. دا خو چېرته علماو ته د اسمان نه وحي نه ده راغلی چې د دې صورت خلاصه دا 5 خبرې خو چې چاته رب العالمین ته بحر ورکړی وه او قرآن کریم باندې پوهېدل، نو موږ سوچ کړی ته ودرې دا 5 شپږ ایتونه دي په دې ایتونو کې کمې خبرې دي سوچ یې کړی نو خلاصه یې شاګردانو ته بیان کړې. که تاسو لږ واري پکې وکړئ غیر د دې نه چې بیا زما د خولې نه واورئ او یا په یو تفسیر کې وګورئ یا په یو رساله کې وګورئ او تاسو صورت ته متوجه شئ او آیت ته متوجه شئ، خپله مو ذهن ته دا ټکی راځي چې اوس په دې آیت کې کومه مسله بیانېږي او د دې آیت عنوان څه شی دی، د دې آیت مقصد څه شی دی. نو دا هغه مختصرې خبرې چې تاسو ته ما عرض کړلې. 2 خبرې اجمالا سبا انشاءالله موږ تاسو په دې کې ذکر کوو. یو مسله چې د فاتحې سره تعلق لري دلته هغه ده چې د دې فاتحې په آخره کې موږ تاسو آمین وایو. دا آمین به په زوره وایو که په ورو، دا یو. دویمه مسله اختلافي په دې کې دا ده چې دا فاتحه خلک په مانځه کې لولي او مانځه کې کله امام یو کله مقتدي یو کله سړی منفرد. منفرد مسله خو ځان او د امام مسله هم ځان ده. د امام پسې مقتدیان ولاړ وي، نو چې امام پسې مقتدیان ولاړ وي نو منځونه 2 قسمه دي، جهري منځونه دي او سري منځونه دي. په دې منځونو کې به دا مقتدي د امام پسې فاتحه وایي که نه به یې وایي. دې کې زمونږ رایه او زمونږ دغه څه شی مذهب دا 2. او درېیمه مسله به انشاءالله اجمالا که دې ځای کې شوخه ترخه کني هغه ځای ته چې موږ او تاسې ورسېدلو الذین هم فی صلاتهم خاشعون که ژوند قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. هلته د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قول شته دی چې مراد د خشوع نه څه شی دی چې الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نو هلته به تاسو ته زه مسله بیان کړم چې آیا په مانځه کې انسان ولاړ وي نو غیر د تکبیر تحریمانه په نورو ځایونو کې او په نورو مواضعو کې د خپل لاسونه پورته کوی شي او که نه شي پورته کوی. دا 3 اهمې مسلې دي انشاءالله دا به زه تاسو ته په خپل ژبه بیان کړم. درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا